سوچ وکړئ په قرآن کې فکر وکړئ قرآن په خپل ژوند کې عقید سره ووایئ چې بچیه دا کار به خامخا کې ځان به وژني خو هغه کار به کوي چې فرمانبردار موږ تدبر نه کوو دا د الله حکم نه مسلمانان داسې وي چې شپېتو کالو ته ورسي او یو کالو ته ورسي خو قرآن نه ورځي نه په قرآن دپاره ځان کړولی دی او نه کوشش کړی او نه یې تعظیم مه کوو د قرآن تعظیم صرف دا نه دی چې مونږ قرآن راواخلو ښه غلاف ورته واچو دا هم تعظیم دی دا زه نه چې تعظیم نه دی او قرآن د سینې څه ولګو دا هم تعظیم دی خو د قرآن مقصد چې قرآن څه بیان کړی دی قرآن په خپله څه بیان کړی لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب الله عزت فرمایي قرآن دا الله رب عزت د دې دپاره رالیږلی دی چې تاسو به قرآن کې سوچ او فکر وکړئ اوس به موږ وایو چې قرآن خو موږ ډېر راخلو تلاوت هم کوو خو سوچ او فکر پکې کوو خو پوهېږو پرې نه نو الله رب عزت موږ ته همدا وایي ګوره د قرآن یو څو حقوق دي په موږ او تاسو باندې یو حق هغه دا موږ بار بار راخورو یو حق د قرآن په موږ او تاسو دا دی چې قرآن موږ د الفاظ خو سم کو که نه زموږ ډېر مسلمانان داسې وي چې شپېتو کالو ته ورسي او یو کالو ته ورسي خو قرآن نه ورځي نه په قرآن دپاره ځان کړولی دی او نه کوشش کړی او نه محنت کړی دی بس چې ورته ځان بوډا ښکاري د قرآن دپاره محنت نه کوي نو اول حق دا دی چې د قرآن الفاظ به زده کوو دویم حق دا دی چې د قرآن په معانیو باندې به ځان پوهیو دریم حق دا دی چې د قرآن په مطلب به ځان پوهیږي او څلورم حق دا دی چې قرآن به خپلې زندګۍ کې راولي او پنځم حق دا دی چې قرآن به بیا خلکو ته بیانوي نو عزتمندو الله قرآن کې وایي چې په قرآن کې تاسو سوچ فکر تدبر وکړئ او بل طرف ته مونږ قرآن راواخلو پوهېږو پرې نه نو دا زموږ نقصان نه دی په قرآن کې به مونږ تدبر نه کوو دا د الله حکم نه دی د الله حکم صحیح هغه خو واجب العملي د الله حکم خدا سي تا ته پلار یو خبره وکړي نو ته به یې خامخا نه کې هغه نافرمان بچي چې هغه د مور او پلار خبره نه مني چې پلار درته په تاکید سره ووایي په تاکید سره ووایي چې بچیه دا کار به خامخا کې او بیا چې کوم دی یو بچی د مور او پلار تابعداري نو هغه کار به خامخا کوي که نه به یې کوي ځان به وژني خو هغه کار به کوي چې فرمانبردار بچي او الله رب عزت مونږ ته حکم کوي لیدبروا آیاته په قرآن کې سوچ وکړئ په قرآن کې فکر وکړئ قرآن په خپل ژوند کې راولئ خو د هغې باوجود چې کوم د دې خبرې ته زموږ ذهن نه ځي نو عزتمندو قرآن ښکلول قرآن سینې سره لګول دا جدا ادب دی د قرآن خو د قرآن مقصد سره قرآن په خپل ژوند کې راوستل قرآن چې کوم دی په هغې باندې خپل عمل کول قرآن چې کوم دی نورو خلکو ته بیانول نو عزتمندو